لیکن ډي پي او سے محترمه دومره یو تپوس خو د پاکستان د یو شهري په حیثیت درنه کولی شو چې کم خلک د علما کرامو توهین کوي آیا هغه خلک به نن نه پس ګرفتاریږي که نه کوم خلک چې د ملا او د طالب د پګړي بېعزتي کوي دغه خلکو باندې به دغه قانون لاګو کیږي که نه کم خلک چې ملا او طالب ته د مور او د خور کنځل کوي د هغه کسانو په دغه لاسونو کې هتکړې اچولی کیږي او که نه لیکن نه مو جیل نه یریږو نه مو هتکړو نه پروا راځي او نه مونږ دغه ظلم نه زمونږ دغه زړونه یریږي وہ ضرور سنے گا صدائے میری وہ ضرور سنے گا صدائے میری چې دغه سرکار او دغه پولیس دغه طبقه دا په یو حساب سره زمونږ مشران او زمونږ نگرانان او زمونږ سربراهان دي بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمة الله تعالی وبرکاته انتہائی واجب الاحترام حضرات مسلمانانو دوستانو جب پڑا وقت گلستان پہ تو خوں ہم نے دیا جب پڑا وقت گلستان پہ تو خوں ہم نے دیا جب بہار آئی تو کہتے ہیں تیرا کام نہیں یقیناً مسلمانانو دوستانو د مفتی محسن محمود سے محترم بیان بتا سو اوریدلی وي او هغې پر رد عمل کې ډېر نام نهاد دین فروش او د دین په جامه کې خپل خېټه ډکونکي علما کرام او نام نهاد خلکو مفتی سے محترم باندې ردونه وکړله بهرحال بل طرف ته چې کله مونږ وکتله دغه عوام رونو دوی هم په مفتی سے محترم باندې ردونه وکړله او مفتی سے محترم ته د مور او د خور کنځلې هم وکړلې او د مفتی سے محترم د پګړي او د دستار قدر او احترام هغه لحاظ او خیال ونه ساتله بلکې د مفتی سے محترم عزت او قدر د خپو لاندې رګړاو کړله چې کله دغه منظر مونږ وکتله ډېر زیات خفګان مونږ ته محسوس شو البته بیا نن د در ډي پي او سے محترم هغې بیان مې هم وکتله هغه مې هم واورېدله چې کله مې هغه واورېدله نو انتهایی زیات خفه هم شوله انتهایی زیات خفه شوم هغې اصل بنیادي وجه دا ده چې دغه سرکار او دغه پولیس دغه طبقه دا په یو حساب سره زمونږ مشران او زمونږ نگرانان او زمونږ سربراهان دي په اعتبار د دې سره چې دوی به زمونږ حفاظت کوي مونږ ته به تحفظ راکوي او زمونږ به خیال ساتي دوی سره طاقت وي دوی سره قوت وي دوی به د خپل هغه من وجهین د شفقت هغه لاس به زمونږ په سرونو باندې ږدي او زمونږ د علماو دغه طبقې سره همدردي مظاهره کول دیو ته پکار دی بهرحال ډي پي او سے محترم په خپل بیان کې وایي چې مفتی سے محترم په خپل بیان کې مشرانو پسې خبرې وکړلې او دا د قانون خلاف دی چې کله مفتی صاحب د قانون خلاف خبره وکړله اوس به دغه مفتی صاحب محترم ګرفتاریږي او مونږ خپل کوشش دی چې مونږ زر تر زره مفتی صاحب محترم به ګرفتار کړو بهرحال ډي پي او صاحب محترم زه به حیثیت د پاکستان یو شهري او به حیثیت د یو طالب العلم او د علما کرامو مدافع دا پیغام درته ویل غواړم او بیا دغه مسلمانانو سره هم دا خبر شریک کول غواړم بالفرض مفتی سے محترم د قانون خلاف یو خبره وکړله او په دغه ملک پاکستان کې کثیر تعداد سره علما کرام موجود دي ډېر علما کرام په خپل ځای لیکن مفتی سے محترم په ژوند کې اولنی ځل مفتی سے محترم د قانون خلاف خبره وکړله دغه اولنی ځل مفتی صاحب ته بغیر د چانس ورکولو مفتی صاحب پسې ورن جاري شوله چې مفتی صاحب محترم به ګرفتاریږي
صحیح ده موږ د پاکستان د آئین قدر او هغې ته په دروند نظر باندې ګورو او د پاکستان د آئین ماتحت خپل ژوند تېرو. دا زموږ اقرار دی ځکه چې د پاکستان دغه آئین دا هم علما کرامو جوړ کړی دی. بیا چې کله موږ وکتل چې ډي پي او صاحب وایي د قانون خلاف ورزي په وجه باندې مفتي صاحب محترم به ګرفتاریږي، لیکن ډي پي او صاحب محترم ته یو خبر عرض کول غواړم چې محترمه ستا دغه قانون او ستا دغه کم طریقې کار او خپل کم شرایط چې دي هغه د یو عالم خلاف خو جاری کیږي، لیکن دغه قانون چې بل مسلمان ته سپک ویل یا د بل مسلمان زړه ته تکلیف ورکول دا د قانون خلاف دی. نو آیا په دغه ملک پاکستان کې په هر ځای کې داسې خلک موجود دي چې هغې په قدم قدم د علما کرامو توهین او سپکوالی کوي، په قدم قدم علما کرامو دغه زړونه خفه کوي، او بیا علما کرام او دغه طلبه کرامو هغه قانون او هغه ضابطه هغه خو رب کائنات په قرآن او په حدیث کې بیان کړی دی. نو آیا حتی چې زموږ د علما کرامو دغه سرونو نه دغه سر نیم کټ کړی شي او د یو سپي په سر باندې ولګولی شي او د خنزیر په سر باندې ولګولی شي، آیا دې ټیم کې ډي پي او صاحب محترمه لږ ځان سره سوچ وکړه چې زما عالم زما طالب ته به څومره درد او تکلیف به میلاویږي، څومره په غم او په درد او په دک کې مبتلا کیږي. آیا داسې خلک ولې نه ګرفتاروئ چې هغه علما کرامو توهین او سپکوالي کوي؟ داسې خلک باندې دا قانون ولې نه لاګو کیږي چې هغه د یو عالم عزت خرابوي، د یو عالم د دستار قدر احترام نه کوي، د یو عالم د علم قدر نه کوي، د یو عالم د انسانیت قدر نه کوي، بلکې علما کرامو ته دومره سپک ګوري چې هغې تشبیه او هغې مناسبت د یو سپي او خنزیر سره ورکوي. آیا دې ځای کې زموږ قانون ولې نه لاګو کیږي؟ بهرحال مونږ دا نه وایو چې ډي پي او صاحب محترم تا ولې داسې ووایي چې مفتي صاحب به ګرفتاریږي. یقینا چې مونږ په دې نه خفه کیږو چې زمونږ مشران ګرفتار شي یا مونږ ګرفتار شو، والله که په دې باندې زمونږ پروا هم وي، لیکن خفګان اظهار په دې خبره کوو چې مفتي صاحب محترم په ژوند کې اول ځل خلکو ته منافقین ویله، خلکو زړونه خفه شوله او ستاسو بیان راغله چې مفتي صاحب محترم به ګرفتاریږي، لیکن چې په دغه ملک پاکستان کې په قدم قدم باندې د عالم توهین کیږي. او عالم څوک دی چې دغه دنیا کې دغه خلق د ناجایز او حرام دغه اولاد د پیدا کولو نه منع کوونکې طبقه علما کرام دی، چې عالم ورته نکاح تړي او بیا چې کله ته مري ستا جنازه کوونکي دغه عالم دی، نو بیا ولې دغه عالم ته دومره سپک نظر باندې کته کیږي؟ دومره سپک نظر ولې یو عالم ته زما په ملک کې کولی شي؟ آیا دغه ملک دپاره څومره علما کرامو قربانیانې ورکړې دي؟ آیا تاسو ته پته نه ده؟ نه مو دې کتلې چې دغه ملک دپاره علما کرام اور ته غورځولی شوي دي؟ علما کرام به ژوندي ځوړند کړله او هغې نه به دغه سرمن ویستلی شوله، او عالمان د خنزیر په سرمن کې بند کړې شوله او په یو ونه باندې داسې ځوړند کړله او هغې باندې تیر نشانې لګېدله. هغه علما کرامو ته نن په دغه ملک پاکستان کې څومره سپک نظر کولی شي؟ او بیا دغه ملک پاکستان کې دغه سرکار او دغه پولیس دغه طبقه دا من وجهین مونږه خپل نگران، خپل سربرا او خپل مشران ګڼو. مونږ دا امید لرو دیو نه چې دیو به دغه عالمانو سره د همدردي مظاهره کوي او دیو به د عالمانو په دغه سرونو باندې د قانون په دغه لحاظ سره د دیو په سرونو باندې د شفقت لاسونه ایږدي. لیکن زما دغه سرکار طبقه هم چې نن په یو غلطي باندې اگر که د قرآن او د شریعت
مطابق خبره د خلاف خبره نه ده کړې، لیکن د خلکو په نظر کې هغه خبره غلطه ده. زما دغه مشران سرکار طبقه هغه عالم د گرفتاری کولو دپاره ورل جاری کوي. دیو مسلمانانو تاسو هم لږ سوچ وکئ. بالکل مونږ به گرفتاری هم ورکو، مفتی صاحب به هم گرفتاری ورکي، لیکن ډي پي او صاحب محترمه دومره یو تپوس او د پاکستان د یو شهري په حیثیت درنه کولی شو چې کم خلک د علما کرامو توهین کوي، آیا هغه خلک به نن نه پس گرفتاریږي که نه؟ کوم خلک چې د ملا او د طالب د پګړي بې عزتي کوي، دغه خلکو باندې به دغه قانون لاګو کیږي که نه؟ کم خلک چې ملا او طالب ته د مور او د خور کنځل کوي، د هغه کسانو په دغه لاسونو کې هتکړې اچولی کیږي او که نه؟ یا صرف اور صرف دا قانون د عالم دپاره دی او د عالم پسې چې څومره خبرې کیږي بس کوي دي لګیا دي وي، لیکن عالم دې په چاردام کې اوسیږي چې د خولې نه داسې یو سخته خبره به هم نه وباسي. لیکن نه مو جیل نه یریږو، نه مو هتکړو نه پروا راځي او نه مونږ دغه ظلم نه زمونږ دغه زړونه یریږي. وہ ضرور سنے گا صدائے میری، وہ ضرور سنے گا صدائے میری، کیا تمہارا خدا ہے ہمارا نہیں، اور خدا کے ہاں دیر تو ہے لیکن اندیر نہیں. دغه تکلیف نه به انشاءالله په مرګ سره مونږ خلاص شو، لیکن الله رب العزت دغه پکړ ډېر زیات مضبوط وي. که دغه دنیا کې نه وي نو آخرت کې به وي. او بیا چې کله مونږ وګورو زمونږ د مشرانو جنازې هم د جیلونو نه وتېري، زمونږ مشرانو باندې قسمه قسم تکالیف تیر شوي دي. زمونږ تعلق د علماو او د پیغمبرانو طبقې سره دی. زمونږ انبیاء کرامو هم په جیلونو کې وخت تیر کړی دی، په لاسونو کې هتکړې وي، او صحابه کرام هم داسې وو چې په لاس کې هتکړې وي او هر قسم تکالیف برداشت کړی دی. لیکن زمونږ دغه دنیا د عالم سکون په دنیا کې نه وي، عالم دپاره چرته راحت او چین سکون په دنیا کې نه وي، غم پریشانی درد دوک او مشکلات وي. انشاءالله آخرت کې به زمونږ سکون وي. او خپل ملګرو ته هم وایم چې د خپل علما کرامو قدر او احترام وکړئ او د خپل یو عالم دفاع وکړئ. بېشک مونږ هر قانون منو، لیکن د هر چا دپاره یو شان دی وي. د ټولو نه پاور فل او د ټولو نه طاقتور ذات د الله رب العزت دی. لیکن تاسو وګورئ د عالم دپاره او د غیر عالم دپاره، د مالدار او د غریب دپاره، د قام او قبیله باندې مضبوط او کمزور دپاره د الله تعالی دغه قانون او دغه نظام او دغه دستور بالکل یو شانتی دی. لیکن زمونږ دغه ملک کله کله زمونږ علما کرامو دپاره قانون سخت شي او نور خلکو د طاقتور خلکو دپاره نرم شي، عوامو دپاره نرم شي، لیکن نه مایوسه کیږو، خفګان به وکړو، لیکن انشاءالله قبر حشر به وي. انشاءالله قیامت کے دن جب حشر کا میدان لگے گا ہم حساب لیں گے سب سے. ایک ایک لمحہ ایک ایک بات کا حساب چاہیے ہمیں، اب نہیں لیکن قیامت کے دن. کیوں ہمارے ساتھ ظلم نہ ہو جائے. سب لوگ جانتے ہیں علماء آپس میں اختلاف کا شکار بن چکے. علماء میں اب عمر ابن الخطاب جیسا کوئی حکمران نہیں. علماء میں اب صلاح الدین ایوبی جیسا کوئی نہیں رہا. اب ہم میں سے محمد ابن قاسم جیسا کوئی نہیں، طارق ابن زیاد جیسا کوئی نہیں ہے. اسی وجہ سے ہم مظلوم. لیکن ہوش کے ناخن لیں. اللہ تعالیٰ کا دربار، اللہ کی عدالت جب لگے گی نا تو ہر کسی سے انشاءاللہ ہم حساب لیں گے.
और मैं दोस्तों से कहना चाहता हूँ, इस दुनिया में कुछ नहीं हमारे पास, एक जान है। हम आज भी कहते हैं, पहले भी कहा है और बाद में भी कहेंगे, एक जान है। चाहे गोलियों से छिल्ली छिल्ली कर दी जाए, चाहे खंजर से टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए, चाहे आग से हमें जलाया जाए, हम खौफजदा नहीं होते, हम डरते नहीं हैं, बल्कि हमें खुशी महसूस होती है कि हमारे पास एक जान है। हम अल्लाह की खातिर और पैगंबर के इश्क में इस जान देने के लिए तैयार हैं। और हम यही चाहते हैं कि जब हम दुनिया से जाते हैं तो हमें शहादत की मौत आ जाए और हमारा बदन टुकड़ा टुकड़ा हो जाए, बदन के टुकड़े टुकड़े हो जाए। जब अल्लाह हमसे पूछेगा, बंदा क्या लाया, और हम जवाब कहें, अल्लाह कुछ नहीं था, एक बदन था जो तेरे दीन की खातिर हमने कुर्बान कर दिया है। और जब मज़ा तब आ जाएगा जब मौत से रब्बे कायनात का दीदार और मोहम्मद अरबी से मुलाकात हो जाएगा। हमें और क्या चाहिए? इस दुनिया में तकालीफ बर्दाश्त करेंगे, लेकिन एक दिन हिसाब होगा, लेकिन लाजवाब होगा। इंशाअल्लाह हम उलमाए किराम की हमारे हाथ होगी और जालिमों का गिरवां होगा। हम पकड़ कर इंशाअल्लाह क़यामत के दिन वहाँ पे घसीटेंगे और खींचेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह के दरबार में। इंशाअल्लाह हम सब से हिसाब किताब लेंगे। इस दुनिया में हम मायूस नहीं होते, बहुत कुछ है कहने को, लेकिन इन बातों पर मैं इक्तिफ़ा करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला हमें दीन की सरफराजी के लिए और दीन का परचम बुलंद करने के लिए अल्लाह हमें मुश्किलात का सामना करने की तौफीक अता फरमाइए और अल्लाह ताला हमें दीन और इस्लाम पर कुर्बान होने की तौफीक अता फरमाइए।